الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. جماعة أبو مختلو غیرتمندو مسلمانانو ہوں، تاسو د هغې علاقې خلک یې باشندګان دي چې ستاسو د غیرت او ستاسو د پښتو او ستاسو د اعلی روایاتو ډنډورې په دنیا کې غلي دي چې د پښتون دا صفات وي، دا کمالات وي چې پښتون کلي ته خپل پلار قاتل راغی، هغه ته موږ خپل وزر وایو، ورته خپل سترګې ورته مخکې وي چې هغوی چې دا مېلمانه دي. تاسو هغه غیرتمند قوم یئ او دا یو څو معمولي ماشومانو بچو چې زه هغوی نه اپیل کوم که زما اواز اوري نو هغه ته موږ خپل بچي دي هغوی نه راشي، هغه د ناپوهۍ د وجې نه او د حقیقت په بې خبرۍ د وجې نه داسې حرکات هغوی وکړل، هغې زیات نوټس نه دی اخیستل پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې سختو حالاتو سره واسطه وه چې څوک نه پوهېدل هغوی به فقهان ویستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم قولوا لا اله الا الله، لیکن په تعریف کې هلکان او ماشومان یې ورپسې کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې فرشتو د هغې جسم مبارک زخمي شو، د هغه پړې مبارکې د وینو نه ډکې شوې، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، یا الله زما دې بچو ته زما دې قوم ته هدایت وکړي، ځکه دوی لا خبر نه دي، او چې خبر شي نو بیا به دا د دین د ټول نه زیات پروانې به نو دا هسې هم زموږ څه ذاتي دښمنۍ نشته، زموږ ذاتي اختلافات نه دي د پولې او د پټي او د عهدې او د منصب خبره نه ده. ټول علماو زموږ نظریات د دین لحاظ سره یو دي، عقاید مو یو دي، فقه مو یوه ده، عبادات مو یو دي، څه کوارانې اختلافات په موږ کې نشته او څوک د یو درسګاه بچي یو. ظلم خو دغه دی چې د یو معدن علمي سره وابسته اکثر په دې علاقو کې د یو مور به روحاني مور اولاد وي، د همغې سرچشمو د حقوقي نه ټولو استفاده کړې ده. نو دا اختلاف دې حد ته نه دي رسول پکار چې هغه به مسلمانانو د خندا خبره جوړه شي. دا چې دا بچي دي زموږ دی د جمهوریت ډېر پروانې دي او د جمهوریت عاشقان دي او د جمهوریت په شمه باندې هر څه قربان کړي دي او د دې زموږ سره دا وه چې دوی د جمهوریت دومره عاشقان نه یو مونږ. جمهوریت معنا خو دا ده که نه چې هر چا سره اظهار خیال حق پکار دی. دا دومره لوی جنګ او قربانۍ مونږ منو چې کړي دي د جمهوریت دپاره، دا ډېر مصیبت دی چې جمهوریت په نتیجه کې مونږ باندې ښه براله، خو د دوی جدوجهد دغه و چې موږ عاملیت نه منو، فاشزم او فسطائیت نه منو. فسطائیت دې ته وایي چې بل ته د خبرې موقع ونه ورکړي، عملیت دا دی چې بل چا ته د اظهار خیال او حق ورنکړي، دا عملیت دی که نه، او د دې خلاف جهاد پکار دی که نه. نو اوس کوم شي دپاره چې دی جنګ کوي جدوجهد کوي خپله په هغې باندې عمل کولو ته تیار نه دي. الیکشن او انتخابي مهم وایي دې ته، جمهوري جدوجهد وایي دې ته چې هر څوک دې راځي زموږ مسلمانانو ته باشندګانو ته دې خپل موقف بیانوي، خپل خیال دې ظاهروي. هغه بل فرید دې راځي هغه د خپل موقف او منشور بیانوي، دستور بیانوي. او که د یو فرید په څه خبرو باندې اعتراضات وي، دلایل وي، خدشات وي، نو په خپله دې بیا په پرامن طریقه، مهذبه طریقه، شریفانه طریقه په دویمه ورځ په جلسه کې د هغې نه لویه جلسه کې د هغې جوابات ورکړي. دا جمهوریت دی که نه دی؟ دا ټول جنګ دی د جهد
په ټول ملک کې سیاسي دغه ګډون شروع دی. یورپ کې شروع دی. دا حدکندې هغه خلک اختیاروي چې هغوی پریشانه شي چې هوی دا خلک په موږ پورې په ټوکه کې په تیاره کې ساتلی وو یا د تصویر یو رخ مو ورته ښودی وو. اوس که دې خلکو ته د تصویر بل رخ څرګند شو او تیارې لرې شوې نو زموږ سیاسي عمارت په ټوله غورځېږي. هغه خلک پریشانه شي. هغه خلک پریشانه شي. هغه خلک پریشانه شي چې هېڅ کار مکمل نه شي. موږ راغلي یو د لرې نه د تانک غیور مسلمانانو پرونو مسیحیانو او د دې علاقې په خلکو زمونږ هم دغسې حق دی، د هغوی په موږ دغسې حق دی. زمونږ خبره واوري موږ ته خپله وکړي، موږ هغوی ته واورو. سمونه بله موږ راغلي یو څه چې اعراض نه غواړو خو په دوکان قبضه نه حاصله یو موقف یو نظریه یو دستور پیش کول غواړو او کوم خلک چې د کان خلک محرومه کوي د دې نعمت نه په شور سره په حربون سره هغه د کان د خلکو دوستان دي که دښمنان دي. اوس موږ نن دا هنګامه چې وشوه نو زه تاسو ته خوشحالۍ فخر سره وایم چې موږ د تانک میدان نن وګټلو. زمونږ د پرامن مهذب مهمان نواز غیرتمند د تانک مسلمانان به نن غور کوي چې دا ولې دا حرکت ضروره د یو پارټۍ لیډر یم او د درې څلورو کالو چې دا جنګ شروع دی د امارتي د بېنظیري په وجه زمونږ د طرف نه هېڅ یو بچی هېڅ یو طالب علم هېڅ یو کارکن په دې څلورو کالو کې هېڅ چا دا حرکت نه دی کړی. حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب زما ورور دی، زما شاګرد دی. هغه په هر هفته کې اکوري ته ځي راځي او پرون بله ورځ هم هغه په اکوري کې ماښام یو ځای کې ناست وو. په نوښار کې جلسه وه. زموږ طالبان په مینې سره روان وو. مونږ والله که ظاهرا او که باطنا هم چاته ویلي چې څوک مه کوي. اکوري ته راځي، مهمانداري کېږي، په دارالعلوم کې راځي. دومره بېبسه او بېوسه خو هم نه یو که نه چې یو شپږ هلکان پټ غونډګان واستل واخر دومره خو به وي څوک چې دا طریقې د اسلام او د دین د خدمت نه دي. دې سره د علماو وقار غورځېږي. موږ سیاست زما نارې وایي چې حق مردباد وایي خو اسلام زنده‌باد وایي. زما ورور موږ دا سیاست ما او زما ورور د دې لپاره کوي چې په دې ملک د الله د دین باندې دستور راولو، اعلی اسلامي اقدار خلکو ته وښایو، شرافت وښایو. اسلام داسې د سنجیدګۍ د تهذیب د تمدن مذهب دی او علما د هغې تهذیب علمبردار دي. موږ خو دې لپاره سیاست کوو. موږ د پیپلز پارټۍ د تخریبکارانه او فسادي سیاست نه ولې دستبردار یو؟ ځکه هغه د جمهوریت دی، نه اخلاق دي، نه شرافت دی. نو که موږ د هغوی نه مخکې لاړو زه چلن وکړم زموږ په دې 15 کاله کې زما د طرف نه هېڅ یو کارکون هېڅ یو طالب علم هېڅ یو عالم په هېڅ جلسه کې مخالفانه نعرم نه ده وهلي او دوی خپله خپل کور په خپله ورانوي. په بلوچستان کې حالات ډېر خراب وو. په کور ته کې زما په جلسه باندې کلاشینکوفونو سره حمله وکړه. د ښځې د خلاف تحریک شروع کړی وه. هغه د مجاهد اسلام د صحابو په ناموس مطالبین کې شهید مولانا حق نواز چنګلي هم زما سره پروت دی. زموږ په دې ښځه د ښځې په دې ملک د ښځې او د شیعیت نه برداشت کوو. علماء محدثین د کوی د ټول سپینګي له حضرت قاضي عبدالکریم صاحب ولې چې دا بقیة السلف دی. د میر اسماعیل خان د استادانو استاد دی، روحاني رهنما دی. څه خو حیا وي، څه خو شرافت وي چې په سټیج څوک ناست دي، علما دي، بزرګان دي، امامان دي، شریفان دي. داسې خلک ټول په سټیج ناست وو او دې خلکو هنګامه وکړه او راپاڅېدل کلاشینکوفونو سره یې. موږ صبر کړو، زموږ خلکو کلاشینکوفو تعاون خدای صبر وکړو. سمونو خلک به مړی وایي خبردار زه به راغلم مخامخ صرف ما دې ولي خیر دی. جلسه وشوه او دوی د ورانولو کوشش وکړو لیکن هغه ناکامه شوه
او جلسه ډیره لویه کامیابۍ ته ورسوه. نعرہ د هغې په رد عمل کې آئے گا باطل آئے گا. بس وړي بس جواب ترتیب پوهه که نه د هغې په نتیجه کې د جلسهګانو چې زه به راوتم د کل د ټولو علماو طالبان مسلمانان هغه په ګیټ کې ولاړ وو او زه مولانا حق نواز شهید هغه په اوږو باندې اوچت کړو او لس خلک راپسې روان وو او په تمام کوټه کې زما جلوس وایستو. دا خو زموږ سترګې وګورئ موږ په دوکه کې نن کوټه کې په خپلو نه څوک نبی ځای نشته. هغه علما په لوی جهاد سره جرګې ته راوځي. دا دوی خپله دې حالاتو ته ځان رسوي او په دې کې د ډېرو ذمهدارو خلکو ډریور په خپله او ورور په خپله په دې هنګامه کې شریک وو. ما ته چې سمدې نو مخکې راوې فلان صاحب ډریور هم راغلی دی او ورور هم راغلی دی. دا شی والله بالله دا د اخلاص سره عقیل کو دا مه کوئ. زموږ خو یو سیاسي اختلاف دی او څه دښمني مو نه ده څه پره جنبه مو نه ده. قوم ته خپل موقف پېښ کوو. موږ ته یو لاره غلطه ښکاري تاسو ته هغه صحیح ښکاري. موږ ته یو لاره صحیح ښکاري تاسو ته زموږ لاره غلطه ښکاري. اوس په کار ده چې قوم خپله د هغې موازنه وکړي که نه. معمولي که دوايي نه خوري شل ډاکټران اول او که انجنیر ګورئ شل انجنیران اول ګورئ. نو سیاست زموږ خو دین دی یو لاره ده د جهاد. هغه هم چې څوک منتخب کوي نو غور د فکر موقع ورکول پکار دي که نه. زه ستاسو جهاد قیمتي وخت نه اخلم. زه 3 کاله 4 کاله مخکې بانک ته راغلی وم او دلته په یو جومات کې ما او حضرت قاضي عبداللطیف صاحب دغه خطرات ظاهر کړي وو چې په خدای باندې قسم زموږ د ورور سره اختلاف څه نشته خو دا طریقه د سیاست داسې ده عمارتي او د جمهوریت په نوم جنګ هغه به اسلام نه راولي په دې ملک کې. هغه به پیپل پارټي راولي او پیپل پارټي چې د عمارتي نوم پیپل پارټي او پیپل پارټي د یو ښځې نوم و. که مور وه که لور وه خو دواړه ښځې وې. د هغې قیادت د ښځې سره و. نو موږ تاسو ته هغه وخت چې موږ دا راوځي دې لپاره یو چې خدای دې نه کړي په دې پاکستاني ملت باندې داسې یو لعنتي ورځ راشي چې یو ښځه مسلط شي. موږ دغه اختلاف پرېږدئ موږ دا جمهوریت دا به رستو کوو. اول لومړی چې ځان وکړو چې په دې ملک کې شریعت راشي. د ضیاءالحق زمانه وه د جنوبي زمانه وه. موږ وایو چې د نظام د بدلولو اول خبره پکار ده چې شل مره د ماشاء الله لعنت کوي په ماشاء الله موږ څه کوو. لیکن که د ماشاء الله په زمانه کې شریعت راشي دا به څوک ماشاء الله هم نشي راوستی که نه. او که د جنوبي په زمانه کې شریعت راشي بیا به یو ښځه نشي مسلط کېدی. بیا به له سوچلنم ناره چا نشي کولی. نو موږ دغه څنګه واله چې شریعت 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 زموږ د جمعیت او د هغه جمعیت ته اختلاف راغلی. هغه وایي جمهوریت جمهوریت جمهوریت. موږ وایو چې اول شریعت بیا وروسته هر څه چې کېږي. داسې معمولي زموږ د هغې جدوجهد سره سره د دلته جدوجهد جاري قربانۍ ورکړې جیلونو ته لاړو مصیبتونه یې برداشت کړو. موږ د هغې قدر کوو لیکن هغه د جمهوریت لپاره او د هغې په نتیجه کې هغه توره شپه ملک باندې راغله. دا خو د توکي خبره نه وه. دوه سیري څلور د امارتي او د جمهوریت مطلب دا و چې پیپل پارټي. موږ وایو چې موږ د پیپل پارټي د راوستو په جرم کې نه شریکېږو. زموږ قائد مفتي محمود په قیادت کې موږ لویې قربانۍ ورکړې دي 2 کاله سن 77 پورې چې دا لعنت ختم شي. 1000 کسان شهیدان شوي دي. 1 لک کسان ګیرې ګټلې دي. زه په خپله څلور میاشتې اخري ورځ پورې په جیل کې وم په هریپور کې. په هغې میدان کې موږ د چا وروسته نه یو. دا علما د علمای حق ټول موږ وایو چې دا خپله خپل ځان ته کویه کړو. خپل ځان باندې فستایت او لعنت مسلط کوو. نو خدای ته به څه جواب ورکوو. خدای خو به عالم ته وایي چې جومات دې پرېښو مدرسه دې پرېښې وه ته چې سیاست ته راودوې الکشن دې کولو قال الله قال رسول دې پرېښو او دې مېلې ته دې راودانګل نو د ما لپاره دې د پېرېدلي لپاره زموږ غلطو خو هغه جایز دي دا به چا لپاره الله لپاره او که د پېرېدلي لپاره وي ناجائز او د بل چا لپاره وي هغه به جایز نه وي. خاص ته که جایز وي لیکن علماو ته بالکل جایز نه دي. بهرحال زما نور دغه صرف خبره وه. د هغې کوششونه جاري وو او الیکشن اعلان وشو. 2 کاله مخکې چې الیکشن کېږي موږ وایو یا الله دا سیلاب خو روان دی. موږ خو بندانو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب زموږ خبره ونه منله نو کار نه شو.
ټول کلاو یا سیلاب ټول وخت ته اوسېږي که نه اوس خدای سیلاب را روانه څنګه را بچ کېږي بیا موږ دښمني ونه کړه چې دا زه راوستلې دی پرېږدو کار موږ زر زر خپلو مسلمانانو هغې ته دعوت ورکړو مسلم لیګو ته ټولو پارټیو ته مو وویل په اسلام آباد کې چې دا خو را روانه ده بېنظیره کالکشن شو راځئ چې څه بند ورته وکړو اوس یې نه مریان عبد الرحمن نه بندولی شي نه سمیع الحق بندولی شي اوس خو سیلاب را خلاص شو راځئ چې ټول یو شو نو موږ مسلم لیګو ته وایي چې راځئ یو شو الکشن نه مخکې جماعت اسلامي ته مو وویل چې راځئ یو شو د چټۍ صاحب پارټۍ ته مو وویل دا ټولې پارټۍ اهل حدیثو د دیوبندیانو او بریلیانو هغې ته مو دعوت ورکړو چې راځئ د دوی مقابله په شریکه وکړو دې ته بیا اسلامي جمهوري اتحاد ویلی هغه مخلص محب وطن قوتونه ټول راغلل او یو جماعت جوړ شو اسلامي جمهوري اتحاد موږ د هغې په پلټفارم بیا مقابله وکړه د بېنظیرې تاسو ته به یاد دي که نه د هغې مخه وسېکل په هغه اتحاد کې ټولې فرشتې نه دي هغې ګناهګار شته او ښه شته او بد شته او غلط شته ټول په هغه معیار نه شي پوره کېدی ځکه یو مشترکه دښمن لپاره چې بند وایي ښه بد بار چې مخې ته راځمه کوي که نه که کاڼی وي که لوټه وي که اوسپنه وي که سیمټ وي بند وایل پکار هغه موږ ټول را یو کړل پارلمان دا د جمعیت الاسلام الحمدلله یو لوی او موږ مقابله د هغې پلټفارم باندې وکړه نتیجه کې تاسو وکتل چې الله پنجاب کم از کم بچ کړو بس دلته حصې د پاکستان او سرحد بچ شو بیا بله خبره دې تدبیرۍ د وجه نه دا راغله پیپل پارټۍ خبره بلوچستان بچ شو هغه سیلاب کومه تیزۍ سره را نه دی بهرحال بیا دا جنګ جاري و او د هغې په راتلو زموږ ټول په عالم اسلام کې ښکته کړو ښځه مسلمان قوم او پښتون قوم باندې مسلطه کړي دا خو عیسایانو او امریکایانو هم نه برداشت کوي امریکایانو ځان لپاره کفر معاهده کړې چې په امریکا کې به هېڅ ډول څرنګه نه سربراست یا د هغې د امرونو او په حالاتو دې سره سره موږ شریعت کې ټول اسلام وساتلی په دې سمې میاشتې کې موږ یو عذر د شریعت په دې کار نه یو نه قالوا عن نتیجه هذا قبل هذا كيف يكون مسلمانانو تستاثر على كيف اليوم بعيد يجب أن هذا أمريكا هذا كذا كذا فاقام لازم يكون هو الزملاء من يحكي لك عن هذا كذا هو من هذا من لما من هذا محمد كذا أو محمد كذا شيء كل ما يقول إذا أردت یہ لوگ پارٹیاں کے لیے اسلام کہ دونوں پارٹیوں کا کیا فخر ہے چلیے سرکار کرے ہو وادی نہیں اسلام کون لیکن اسلام کی جو عملی سے نہیں ہے مدد سے کرے تو چیلنج ہے کہ پاکستان کے لوگوں پر شریعت کی ہماری کوئی منظور کو اللہ کیوں پارٹی کا خلاف ہے اور پہلے کے تیز پارٹی کو اس پر روح راشد پر کی استاد اللہ عجیب ہے القرآن ما وقت أصنعنا الله تعالى تاسو هم قوانين الله تاسو محبت قوانين كرمنا تاسو كنا سورة رمضان نبي تاسو پرلوك ما کرنے انشاءاللہ نا عرش کو سوری ذریعہ ما کر دے گی یہ خالص کہتے ہیں سیاست کی تو اللہ رضا سیاست وہ فتح و سکون کام کر رہی ہے تو مسلم لیگ ہے تو جماعت اسلامی ہے تو جمعیت والے اصول وائس کا مقدس جہاد اللہ کا دین تجربے لکھا رہتا ہوں او بیا خدي د حکومت نظام بچکولو لپاره راځل اوس موږ د شریعت بل مسله را پرېښه ده چې سلج نه پاس شو چې قومي سلج راپاس نو موږ به داسې کسان چې سلج کې خپله شریعت بل لپاره جنګ کړی دی بحثونه یې کړي دي دلایل یې بیان کړي دي د هغې په تفصیلاتو پوه دي هغه استول په کار دي قومي سلج ده که نه موږ د چا مقابله مقصد نه دی موږ قاضي صاحب خپل استول چې دا د شریعت بل محرک دی دی د دا کار هلته په احسنه طریقه سره انجام تبي وكيلان سرا تجان سرا تمدينان سرا رباطل سرا تحصيل كريم مقدمين له وكيل أنت ده تحصل لو وكيل جتاتا لنا مقدمة جتنيها اسمه مولا وكيل مكي سبريم كورت تحصيل سرا يعني هاي كورت كده مقدمة هو مثلا ثانية خبر مثلا اسمه مثلا سبريم كورت كده واري كنا كده بينزل سبير ده بيشتري صدر بش سبير ده بيشتري اسمه ما تكلني لفارلا في شريعة بيرا في ترانشي
تاسو په دې پروګرام کوی کوي هغه خبر نه وکړه خدای هغه نه استوا هغه پریشان دي چې شریعت پر اسمبلی ته راځي اسمبلی کې اسلامي جمهوریت اتحاد جوړ دی دا به ایتن پاس هغه وی د اسمبلی سره ماته کوي اوس په اړه دی واغسته صدر بس سره د نبی خبرې کړې چې دا هغه سره دی دا قریب ترين وزیر تقريبا ما ترازمت څنګه ډېر پریشان ول پښتو وی چې څه کوم پلان دا شریعت په کومه د مصیبت جوړ شوی هغه ته به غلط کې موږ سوچ کوو دا خبره ما تر رسیدلې زه مخکې دا اندازه نو اوس هغه شریعت بل سپریم کورټ کې د هغې مقدمه لرل پکار دي که نه دا شریعت زمانې که ستاسو دی د قاضي عبداللطیف دی که د ټولو دی د مولا فضل الرحمن دی که د ټولو دی نو چې یو کار شوی دی اوس هغه مقدمه که زموږ نیمه کې ځای شوه څلوېښت کاله هغه محنت په ډول ځای شي که نه دا به په یولس کاله دومره ځنګ وکړی شي نو دا مقدمه اوس کتلو لپاره قاضي عبداللطیف صاحب سپریم کورټ ته واستوئ قومي اسمبلۍ ته استوئ که نه څوک د شریعت لپاره د دې علماء حق و ملګرتیا کوي باید د الله الله دې تاسو ته دې بلند کړي تیرے حریف اوس به تاسو